بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن مشکل صیغې او د هغې حل په دې مبارکې سلسله کې دا زمونږ دویم درس دی او په دې درس کې به مونږ د سوره بقرې کم ابتدایي مشکل صیغې دي د هغې د حل کولو کوشش کوو. نو لومبۍ صیغه هغه متقین ده. دا د سوره بقره دویم نمبر آیت کې راغلی ده ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. متقین دا د باب افتعال نه د جمع مذکر سالم اسم فاعل صیغه ده او دا په حالت جری کې ده. او مخکې درس کې مونږه دا خبره کړې وه چې کله جمع مذکر سالم دا په حالت رفع کې وي نو د هغې کې به د وو نه مخکې ضمه وي او که په حالت نسبي او جری کې وي نو د یا نه مخکې به کسره وي. نو متقین ته دې حالت رفع راځي متقون او حالت نسبی او حالت جری راځي متقین. او دا په 7 اقسام کې لفیفی مفروق دی. لفیفی مفروق دی او لفیف دې ته ویل کېږي چې په هغې کې دو حروف علت هغه جمع شوي وي. د حرف علت 2 حروف پکې جمع شوي وي. نو که بیا دغه دواړه حروف علت که دا یو ځای وي نو دې ته لفیفی مقرون ویلی کېږي. یعنی قرانه یقرونو معنی ده نږدې او ملاوېدل. نو که دواړه حروف علت د یو بل سره نږدې وي د یو بل سره ملاو وي نو دې ته به مونږ لفیفی مقرون وایو. او که جدا جدای یعنی په منځ کې یو بل حرف راغلی نو بیا به مونږ دې ته لفیفی مفروق وایو. نو متقین دا په اصل کې دی متقیین بروزن مفتعلین. نو دا لفیفی مفروق دی ځکه چې یو حرف علت پکې د فا کلمې په مقابله کې راغلی دی او هغه وو دی او بل حرف علت هغه د لام کلمې په مقابله کې راغلی دی او هغه یا دی. نو متقین دا په اصل کې دی متقیین بروزن مفتعلین. په دې کې یو څو قوانین جاری شوي دي. د ټولو نه لومبی خو په دې کې د اتصر والا قانون جاری شوی دی او د اتصر والا قانون د هغې خلاصه او حاصل دا دی کله چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې واو یا راشي نو دغه وو او یا دا به مونږه تاکو او بیا به دغه تا د باب افتعال کمه تا ده په هغې کې ورننه باسو یعنی ادغام بکو. نو متقیین دام د باب افتعال نه دی او د فا کلمې په مقابله کې وو راغلی نو دغه وو مونږه تاکړه نو متقیین ته جوړ شو. بیا دغه تا مونږ په تا کې ادغام کړه نو متقیین ته جوړ شو. تدین بعد دویم اهم کم قانون چې په متقین کې جاری شوی دی نو هغه د یدعو تدعو والا قانون دی او تدی قانون خلاصه و حاصل دا دی چې کله وو واقع شي یا وو او یا واقع شي د ناقص د لام کلمې په مقابله کې او دغه وو او یا دا مضموم وي یا مکسور وي او تدین مخکې چې کوم حرف دی هغه مضموم وي یا مکسور وي نو تدغه وو او یا باندې چې کوم حرکت دی خوا که ضمه وه او که کسره وه نو دغه وو او د یا نه به مونږه د ضمې یا د کسرې کم حرکت دی دا به حذف کوو. نو که دلته مونږه وګورو نو دلته یا واقع شوي ده د باب یا واقع شوي ده د لام کلمې په مقابله کې او دا یا مکسور ده او تدین مخکې حرف مکسور دی نو دغه قانون
یرمی ترمی دا وته متوجه شوی دی. نو مونږ د یا کم حرکت دی اغم حذف کو نو تدین جوړ شو موتقین. موتقین نو بیا د دو یاګانو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله، یعنی دو ساکنین دا یو ځای شو. نو په دې صورت کې کم لومبی ساکن وي نو موږ به هغه حذف کوو. نو لومبی یم حذف کړه نو د متقین نه جوړ شو متقین. دویمه کوم اهمه صيغه ده نو هغه په شپږم نمبر آیت کې ده. الله جل شانه فرمای الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. یوقنون دا د باب افعالنا د جمع مذکر غایب فعل مضارع معلوم صيغه ده او دا په 7 اقسام کې مثالی یایی ده. نو دینه دا خبره معلومه شو چې دا په اصل کې یوقنون نه ده، ځکه که په اصل کې دا یوقنون وي نو بیا خو مثال واوی به وي. نو دا په اصل کې مثال یایی ده، لہذا تدی اصل ده یوقنون. یوقنون یعنی دا واو په ځای باندې یا ده. بیا دیتا د یو سرو والا قانون متوجه شو نو د هغه قانون د وجې نه دغه یا مونږه په واو سره بدل کړه او د یو سرو والا قانون حاصل داده چې کله یا ساکن وي او ښکاره وي او تدینه په مخ کې حرف باندې پیش وي نو دغه یا دا به مونږه په واو سره بدلو. نو د یو قانون نه یو قانون دا جوړ شو. بل اهم صيغه اغا عذابن دا عذابن او دا په 9 نمبر آیت کې راغلی دی دا لفظ. الله جل شانه فرمای ولهم عذاب عظیم. عذاب دا دو فعال په وزن باندې دی او دا دو باب تفعیل مصدر دی. عذب يعذب تعذيبا وعذابا. څنګه چې د باب تفعیل نام مصدر د تفعیلن په وزن باندې راځي نو داسې د فعال په وزن باندې هم راځي، بلکې د باب تفعیل نه په نور وزنونو باندې هم مصدر راځي. پاغه کې یو څو اهمي دادي. کله کله د باب تفعیل مصدر د تفعیلتن په وزن باندې لکه تجربه، او کله د فعال په وزن وی لکه کذاب، او کله د فعال په وزن باندې وی لکه کذاب، او کله د فعال په وزن دا کوم صيغه چې مونږ ذکر کوو نو دام د فعال په وزن ده لکه عذاب، او کله کله د تفعال په وزن باندې وی لکه تکرار، کرر یکرر تکریرا و تکرارا. او بل اهم خبره په ذهن کې دا کینه وای چې عذاب په قران کې په کوم ځای کې مراشي نو هغه به د باب تفعیل داغه مصدر وي. نن درس کې کومه سلورمه صيغه ده نو هغه یقول ده. یقول دا دو نصورا ینصرون د واحد مذکر غایب فعل مضارع معلوم صيغه ده او دا په 7 اقسام کې اجوف واوی ده. او اجوف هغه ته ویل کېږي چې دا غي د عین کلمې په مقابله کې حرف علت وي، چې ووی نو اجوف واوی او کیاوی نو اجوف یایی. یقولو دا په اصل کې یقولو ده، یقولو بر وزن یفعلو د ینصرو بشانتی. بیام دیتا اغا یقولو تقولو قانون متوجه شوه ده او داغه قانون مونږه په نستعینو کې هم جاری کړو، لیکن الته په و باندې کسره وا او دلته په و باندې ضمه وا او د هغه قانون حاصل او خلاصه دا وا چې کله په و باندې ضمه وي یا کسره وي
او تدینا مخکې حرف ساکن وي نو تدغه وو او د یا حرکت دا به مونږه مخکې حرف ته هغه منتقل کو نو د وو حرکت دا مونږه قاف ته منتقل کو نو د یقولون یقولو دا جوړ شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.